چې د اسلام دشمنو، کوم چې د جهنم دشمنو، کوم چې د دین دشمنو، کوم چې د اسلام دشمنو، کوم چې د قرآن دشمنو، هغه عمر نن چې موږ وګورو زموږ په مسلمانانو کې تر ټولو بهترین طاقتور پاورفل یو نډر بهادر یو خلیفه عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه دی. وایي سبحان الله، سم وایي سبحان الله. هغه عمر چې کله ایمان راوړي، چې کله قرآن سره نسبت جوړ شي، چې کله جانان سره نسبت جوړ شي، چې کله اسلام سره نسبت جوړ شي، هغه عمر چې هغه کافرو، هغه عمر چې د اسلام دین دشمنو، هغه عمر چې ایمان راوړو، اسلام ورته څومره مقام او عظمت ورکړو. انشاءالله محترمو چې کله ستاسو نسبت دین سره راشي، الله تعالی تاسو ته به مقام او عظمت به ورکوي. انشاءالله موږ خپل دغه ټول ژوند بل دغه نسبت دا به انشاءالله دین اسلام او پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره به جوړو انشاءالله. هغه عمر چې کله بیا خبرې کوي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته مشوره ورکوي، هغه عمر چې کله یو مشوره ورکوي، هغه دومره الله ته معبود شو، الله تعالی هغې د مشورې الفاظ د قرآن مجید یو آیت کوي. وایي سبحان الله، وایي سبحان الله، وایي سبحان الله. محترمو هغه عمر چې نن موږ پر سیام هغې تعریفات کوو، هغه عمر چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شهادت